الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. اللہ جل جلالہ د امیتو سے ټولی ایمان سلامت کی دغا اسلامی میاشت کې د رجب میاشت اغا شروع دو تقریبا اغا په آخری اختتام باندې دو د الله جل جلالہ په نیز باندې سلور میاشتې په اسلامی 12 میاشتې کې داسې دي چې د الله پاک په نیز باندې هغه ډېرې د عزت ولا د قدر او احترام ولدي په هغې سلورې میاشتې کې ایوا د رجب میاشت هدو چې هغه د الله جل جلاله په نیز باندې ډېره د عزت د قدر او د احترام ولدو علماء کرام لیکي چې شاید چې دغه میاشت رجب ته فضیلت په دیو جبان ده هم لاو ده چې بنابر اختلاف دیو روایت مطابق چې په دغه میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د معراج ولا سفر کړو یعنی په یواش پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد حرم نه مسجد اقصی طرف ته بیا د التنا اوه اسمنون طرف ته سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا د الله جل جلاله سره الته ملاقات دا ډیر مختصر وخت کې داسې سفر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا شو چې دنیا په ځمکه باندې دینه مخکې ها داسې مختصر وخت کې لمستر سفر نه چا کړو او نه به څوک وکي نو دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کیما واقعا وا نو اختلاف اگر چې پاکستان د بعض خلک چې دا په ربیع الاول کې او بعض خلک چې ربیع الثانی کې خو اکثر علما راجح قول دا ګرځول چې هغه په رجب میاشت کې شوی دو بیا اختلاف په دې کې هدا چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم قول باندې دا واقعیا شوی و نو یو قول مطابق حافظ ابن کثیر رحمه الله خپل کتاب البدایه والنهایه کې لیکلی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه بعد یعنی چې دلته کې پیغمبري ملاو شولا د اغینا 10 سال بعد دغه واقعیا شوی دو او ځینې علماء کرام فرمایي چې نه د هجرت نه 16 مهینه مخکې شوی دو او ځینې فرمایي چې نه بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت د نبوت نه بعد 15 کاله نه بعد یعنی 15 کاله چې د نبوت 13 شل دغه واقعیا شوی دو او دغه د اخیری قول د علامه کرمانی رحمت الله علیه او شارح مسلم علامه النووي رحمت الله علیه دا خو به هر حال دا خبره یقیني دو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډیر مختصر وخت کې د اسمنونو سفر کړه د رب ذوالجلال سره ملاقات کړه خو اگر چې په دې کې اختلاف شته چې په کومه میاشت کې او د غرنګ په کوم کول کې شوی دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د واقع معراج په داسې انداز کې وا چې مختصرا اغام ذکر کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام هانی رضی الله په کور کې او چې اغا د حضرت علی رضی الله خور وا التکه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روغال او علامه ادریس کندهلوی رحمت الله علیه لیکلی چې چات پوسه توشل دال او
جبرائیل علیہ السلام د نبی علیہ السلام کوټې تر داخل شال د پوسه طرف نه او بیا چات هغه سي مکمل جوړ شال چې څنګه پیله و. نو علماء مفسرین لیکي او د غرنګ علماء محدثین چې دا اشاره و دې طرف ته نبی علیہ السلام ته چې لکه څنګه زه د پوسه نرکوس شولا چات مو ته کولاو شال او بیا دغه سي جوړ شال. نو یو اشاره دادو چې نبی علیہ السلام ته چې توه پوسه طرف ته سفر د اسمانونو طرف ته. دویمه اشاره لکه څنګه الله جل جلاله په دې باندې قدیر دا چې مو ته چات کولاو کار زر کوس شو بیا بالکل ټیک ټاک شال تو ته به الله جل جلاله د اسمانونو ولا دروازې اغا کولاوي ته هغه باندې پوسه سفر کوي. نو نبی علیہ السلام اغا جبرائیل علیہ السلام د زون سره راون کار بوی تال بیت الله شریف ته الته کې چې کیما کوټه دو هغه تورا چې کعبه ته ویل شي د هغه غیر چپیره چې کیم زوی د هغه ته حرم شریف وی شي. الته کې دغه کوټه کې مکعبه چې دو د میجا کعبه په دوه قسمه باندې دو. یو قسم هغه کعبه دو چې هغه د کوټې په شکل کې دو پوسه چت ور باندې او یو قسم ته هغه کعبه دو چې هغه باندې چت نشته خو د کعبه حصہ دو چې هغه د کعبه سره سایډ ته وړي کې غوند خندق ارتوي هغه ته حتیم ویل کیږي. نو نبی علیہ السلام دلته روان دلته حتیم کې خو بوله شال. نبی علیہ السلام په خپل بیان کوي چې دوی فرشته یعنی جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام دلته حتیم په زوی کې ز سملا ولا د مو شک صدر یو کار. شک صدر دې ته ویل شي چې نبی علیہ السلام ولای زړه هغه وسیره لاغینه زړه رو بشال سینای وسیرلا بیا د نبی علیہ السلام ولا زړه د اب زمزم په اوبه سره او انسان د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې سلور مرتبه شک صدر شوه دا. یو وخت هغه چې نبی علیہ السلام د دونیم کوله و. دویم وخت هغه چې نبی علیہ السلام د 10 سال و او دریم وخت د نبی علیہ السلام چې زړه منځله شو و چې دې ته کله نبوت ملویدال هغه وخت و او په سلام ځل او اخیری ځل دغه وخت و چې نبی علیہ السلام کله معراج ته تلل. د معراج کې الته کې نبی علیہ السلام تل نه مخ کې دته د زړه هغه په ابي زمزم او به باندې صفای ور وشوله. هغه د پر علما حضرات توجیه بیانوي چې نبی علیہ السلام هر وری چې زړه هغه منځله شو د هغه حکمت خامخا موجود و. په د اخیری ځل چې نبی علیہ السلام زړه هغه دوی فرشته او انزال او بیا پکې فټ کړ مکمل هغه سه شاله. نو دلته حکمت دا چې نبی علیہ السلام د دنیا نه اسمانونه طرف ته روان ده چې الته به رب ذوالجلال سره ملاقات کوي. الته به جنت او جهنم دای کسي د غرنګ په معراج واقعي مقصد هغه و چې الله جل جلاله فرمایي چې لنريه من آیاتنا مجد تخپل عجایبات د خپل عجیب نشانه ور وشيو. نو هغه د پورا قوت او مضبوط زړه په چار و. نو دلته د دوی فرشته چې د نبی علیہ السلام زړه وسیرال الته او انزال نو دته روحاني قوت ورکړ نبی علیہ السلام هغه سره مضبوط کړ. بیا نبی علیہ السلام د شک صدر نه بعد جبرائیل علیہ السلام دته واس ورلې درولې وا چې هغه ته په عربي زبان کې براق وایي شي. نبی علیہ السلام د غسورلی روایتو کې رسی چې د خرن لشکی غاټه وا د خچر نه لشکی وړا وا. نبی علیہ السلام په دغه سورلی باندې چې کلک شنوستال دغه سورلی پیله او فسدله جوش وکړ. جبرائیل علیہ السلام دغه سورلی ته یې دغه براق ته چې ویل سورلی مطلب ویلې جوش کې تو ته پات نشتا ا دینه مخ کې په تو باندې داسې کاس سفر نه د کړه چې د کیم کاس او سفر در باندې کوي. دا د دنیا په ټوله نه بهترین انسان د چې هغه په تو باندې او سفر کوي. نو حدیث شریف کې رسی علامه ادریس کندلوی صاحب لیکلی چې دغه براق سورلی مکمل خاموشه ودرېدله. بیا د هغې نه پس نبی علیہ السلام په دغه براق باندې سره د جبرائیل علیہ السلام سور شال او مخکې سفر به شروع کوي. او کتابونه لیکلي چې دغه براق ته براق ویلی
ځکه چې براق دا د برق نه دی او برق با را کاف په عربي ډکشنرۍ کې دا د اسماني بجلی ته ویلی شي. د کله چې موږ خپله مطلب باران کیږي په اسمان کې چې کله برېښنو کیږي هغه برېښنو ته هغه بجلی ته په عربي زبان کې برق ویلی شي. لکه څنګه الله پاک قرآن کې ذکر کړه یکاد البرق یخطف ابصارهم، هغه برق به معنی دغه برېښنو او بجلی ده. نو دغه براق ته ځکه براق ویلی شي چې لکه څرنګې هغه برق اسماني بجلی ډېره په پړک سره ووایه شي هغې نه پاس ډایرکټ ختم شي، نو دغه براق هم دغه رنګې د اسماني بجلی غوندې په سفر اعتبار سره به تیزي کوله. حتی کې چې روایاتو کې رسي چې دغه براق په چې کیم زوی رسي نظیر لګېدال اغېسته به د هغې پیلی وابشا لګېدله. دې وجه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دلته نه سفر شروع کوي مسجد اقصی ته سفر شروع کوي، لکه الله پاک قرآن کې فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده، یعنی پاک ته هغه ذات چې هغې په خپل بنده باندې د شپې په وخت کې سفر وکړ الی المسجد الاقصی، یعنی هغه مسجد ته چې هغه ډېر لرې ده. علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلي په خپل کتاب روح المعانی تفسیر کې چې دغه مدینه یعنی مکې نه مسجد اقصی ته فاصله هغې ټیم کې چې په اوښونې باندې به سفر و په 40 دن کې به قافله هغه رسېدله. نو دا څومره لرې مسجد ده، دغې مسجد ته په 100 سکینټونو کې دغه براق نبی علیه الصلاة والسلام رسوله ده، ځکه چې سفر په اعتبار سره دغه سورلي هغه تیزه وه. خو چې کله دغه براق سورلي یعنی معراج سفر ته چې نبی علیه الصلاة والسلام الله پاک اسمانونو ته غوښتال، نو دلته دغه معراج سفر په 2 حصې باندې ده. اوله حصه ته زمینی سفر چې آسان فهم دی پرایي، نو هغې ته عربي کې اسرا ویلی شي چې هغه زمینی سفر شوه ده د مسجد حرم نه ونسه تر د مسجد اقصی پورې. او بل ته معراج ویلی شي چې هغه د مسجد اقصی نه پوسه اسمانونو ته الله جل جلاله پیغمبر ارخیژولی و، هغې ته به معراج ویلی شي. اوس نبی علیه الصلاة والسلام اول زمینی سفر کوي چې براق مندکشین استال سفر یې شروع کړ. جبرائیل علیه الصلاة والسلام مقربه فرشته وې سره دو، نو یوه زوی کې هغه براق جبرائیل علیه الصلاة والسلام ودروال کوز یې کړ او پیغمبر یې کوز کړ، ته ویلې چې دلته 2 رکعته لمونځ وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام 2 رکعته لمونځ وکړ او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه جبرائیل چې تو ته پته شته ده کوم زوی ده چې تو لمونځ وکړ؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې موږ ته پته نشته ده. جبرائیل علیه الصلاة والسلام مې ته فرمایي چې دا وادي عقیق تو، یعنی دا مدینه دو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته اشاره وه دې طرف ته چې ته د مکې نه به اوس مدینې طرف ته هجرت کوې. هغې نه پس بیا براق سفر شروع کړ. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ورباندې سور و، فرشته وې سره وه. بل زوی کې کوز کړ، ورته ویل چې دلته لمونځ وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام هلته لمونځ وکړ. دغه رنګې سوال و جواب نه بعد جبرائیل علیه الصلاة والسلام مې ته وفرمیل چې دا وادي توري سینا دو، یعنی دا هغه زوی ده چې چېرته کې موسی علیه الصلاة والسلام د خپل رب سره خبرې کړې وې. او بیا په براق باندې مخکې سفر شروع شال، یوه زوی کې بیا ودروال او دغه رنګې د سوال و جواب نه بعد 2 رکعته لمونځ یې وکړ. جبرائیل علیه الصلاة والسلام مې ته فرمایي چې دا هغه زوی ده چې دې ته بیت اللحم ویلی شي، یعنی دا هغه زوی ده چې عیسی علیه الصلاة والسلام بغیر د پلور نه الله جل جلاله پیدا کړی و. د هغې نه پس ته څلورم سټاپ بیا براق په مسجد اقصی باندې وکړ. چې کله هغه براق سورلي په مسجد اقصی کې ودرېدله، هغه مسجد اقصی چې په فلسطین کې نن سبا د مسلمانانو نه یهودیانو قبضه کړې ده، هلته کې نبی علیه الصلاة والسلام چې ودرېدل د خپل براق ولا سورلي چې کومه وه د هغې ولا پړه هلته مسجد اقصی کې یو غاټ کوڼه د تاریخ کتاب لیکلي، علامه ادریس کندیلوي صاحب سیرت مصطفی کې لیکلي چې هغې غاټ کوڼې کې یو سوراخ و غرکای و. په هغې پورې به چې کله انبیاء کرام ارتلل د هغې زمانې والا نو خپلې ځناورې والا پړې به یې پرې تړل، لکه د میجه نن سبا چې کوم ځناور تړلی شي مګژوي ته ټکوي، نو داسې به هلته انبیاء کرام په هغې کوڼې کې غاټ سوراخ و، په هغې پورې به خپل ځناور تړل. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله هلته ورسېدل، چونکې د عیسی علیه الصلاة والسلام نه بعد کې نبی علیه الصلاة والسلام خو ډېره زیاته زمانه تېره شوې وه، د دې په منځ کې بل پیغمبر نه ورغله، نو هغه سوراخ چې و هغه د ګردې د وجې نه یا خاټې د وجې نه لږکې بند شوی و.
چونکه جبرائیل علیه السلام انسانی شکل کې نبی علیه السلام ته دلته راغلی و، نو سیرت مصطفی کې ادریس کندلوي صاحب لیکلي چې هغه غورکي ته جبرائیل علیه السلام خپله ګوته ورننه کړله، هغه خاټې ټولې ورنوتلې، بیا کولاو شال. هغې نه پس ته نبي علیه السلام هم خپله هلته براق سورلي هغه هلته وتړله. نبی علیه السلام فرمایي چې زه جبرائیل علیه السلام په ګوته باندې ونیوله، مسجد اقصی جماعت طرف ته روان کړه. خو چې کله زه مسجد ته ننوتلم، مسجد ولا چې څومره صفونه وو هغه ټول مکمل ډاکو، او په داسې انداز کې ډاکو چې گویا چې په جامع صورت کې جامع صفونه ټول ودرېږي، اقامت وشي، صرف د امام الله اکبر د انتظار وي. نو فرمایي نبی علیه السلام چې زه په دغې ګمان کې وم چې جبرائیل علیه السلام زه په ګوته نیولی یم، په مخ کې صف کې به مې ودروي او بیا به امام مخکې کېږي لمونځ به کوي. خو نبی علیه السلام چونکه الله پاک اسمانونو ته غوښتونه وه، دغه رنګې استقبال یې ورکول، هغې استقبال دی پر انبیاء کرام ټول 1,24,000 چې څومره انبیاء کرام دنیا ته راغلي، الله پاک هغه ټول وې تر واستې و مسجد اقصی کې وې ته درولي وو، او په مسجد اقصی کې هغې ټولې صفونه جوړ کړي وو، صرف د امام الانبیاء د سید المرسلین سرور کائنات صلی الله علیه وسلم انتظار و چې هغه لمونځ ورته وکړي. نو فرمایي نبی علیه السلام چې زه جبرائیل علیه السلام په ګوته نیولی وه، د مخکې صف کې چې مو کې ګمان و چې دروي به مې هغې نه مخکې مسلې ته ودرولم، او هغې نه پس ته مو جامه وکړه، 2 رکعته لمونځ مې ورته وکړه. ټولې پیغمبرون هغه د نبي علیه السلام په اقتدا کې، یعنې هغه ټول مقتدي وو، نبي علیه السلام ته مخکې و امام یې و لمونځ یې وکړ. ځکه نبی علیه السلام د دغې ټیم نه بعد لقب دا جوړ شال چې امام الانبیاء، یعنې د ټولې انبیاء کرامو امام هغه سرور کائنات صلی الله علیه وسلم. چې کله یې جامه وکړه، نو نبی علیه السلام فرمایي چې جبرائیل علیه السلام مو تر نږدې شال چې د څوک دې ودې پېژندل. نبی علیه السلام فرمایي چې هغې نه پس ته تفصیل ارته وکړ چې د ټول انبیاء کرام دي الله پاک تو ترجمه کړي وو چې ته لمونځ ورته وکړې، او د دغه ټول تو ته یې بطور استقبال دلته درولي وو. بیا د هغې نه پس ته ستره واقعاتو علامه ملا علی کاری رحمت الله علیه دغه رنګې نور علما کرامو کتابونو کې لیکلي چې بیا به جلسې غوندې صورت وه، جبرائیل علیه السلام به هر پیغمبر غوښتل هغې به تقریر کول، په هغه تقریر کې به خپل صفات بیانول چې کوم صفات الله پاک هغه پیغمبر ته ورکړي وو. په اخره کې امام الانبیاء نبی علیه السلام تقریر ورته وکړه. دغې نه پاس د دغې مسجد اقصی نه بعد دغه زمینی سفر و چې کوم ته اسراء ویلی شي چې په 16 لمحات کې هغه ډېر ستر سفر په نبی علیه السلام باندې الله پاک د مسجد اقصی نه ونڅه تر د مسجد حرم نه ونڅه تر د مسجد اقصی رسې کړی و. دغې نه میشه امت ته یوه مسله فقها به اربوسي، دې نه دا معلومیږي چې د میش په ټیم دا چې هلته د امام بالکل قدر او قیمت نشته ده. د میره په زمانه کې چې د امام قدر او قیمت نه کېږي، هغې نه دلته یوه واقعه زه یوه مسله تاسو ته مې بیان کړه. ټول انبیاء کرام هغه په انتظار کې وو، صفونه جوړ وو، ټولې انبیاء کرامو کې د امامت والا څومره صفات هغه موجود وو، خو بیا هم امام ته انتظار کول څوک نه مخکې کېدل چې جامه یې ونه کړې وه. د دې نه دا مسله معلومیږي چې هر امتي باندې چې هغه مقتدي وي د کوم جماعت، هغې باندې دا ضروري وي چې هغه به خپل امام خیال ساتي. که خدا نخواسته امام کله کله لیټ شي، نو هغه په دې باندې سترګې نه برګوي چې ته ولې لیټ شولې، هغه انتظار کوي لکه څرنګه ټولې انبیاء کرامو امام الانبیاء ته انتظار کړو. او دغې نه دا مسله هم معلومیږي چې کله خلک هغه لمونځ طرف ترسي، لکه څرنګه د میجه د عام فضا چې جوړه دو چې جمعې الموز شروع وي، په اخره وخت کې چې کله امام ودرېږي خطبه شروع کوي، هغې ټیم کې خلک پر تلله بندي شي. نو دې نه دا معلومیږي چې مقتدي ته پکار دی چې امام ارتللی نه مخکې به دوی مسجد کې حاضر وي، د امام انتظار به کوي. کنی امام تعینی منبر باندې چې کوم عالم کښیني او دلته عوام ته مسائل بیانوي، هغه عالم ته خو ضرورت نه وي د هغې مسایل، هغه خو ټوله او تلاس خپله زندګي په دغې باندې تېره کړې وي چې د ټول دین یې زده کړی وي. مقصد د دغې جمعې بیان دلته دا وي چې دلته عوام څه زده کړي، هغې عمل مطابق باندې عمل وکړي.
نو د دې نه دا مسله معلومیږي لکه څرنګه مسجد اقصی کې ټول انبیاء کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اقتدا کې لمونځ کړو هغې د پوره انتظار کړو نو هر مقتدي چې هغه په کوم جماعت کې لمونځ کوي هغې دا فرض دی ورباندې لازم دی چې هغه به د خپل امام خیال ساتي او انتظار به ورته کوي. هغې نه پس ته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مسجد اقصی ته روغال په براق باندې سورلي وکړه او براق یې هلته کې وکوڼي پرې وتړل دې نه پس ته روایت مطابق د اسمان نه هغه پړۍ وې تر کوزه شوله ځکه دې ته معراج ویلی شي چې په عربي زبان کې اعرج یعرج معراجا بمعنه سیړي پړۍ ته ویلی شي. نو د دې نه بعد د الله جل جلاله شان مطابق نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد اقصی نه پوسه سفر اسمانونو طرف ته شروع کړ او روایاتو کې رسي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دوی فرشتې خو مقربې وې چې هغه وه جبرائیل او بله میکائیل وه وی سره نور هم د فرشتې غاټ لشکر و لکه څرنګه مینو ته چې کله مهمان ارسي د هغې پروټوکول لپاره د هغې استقبال لپاره میجه خلق درولي وي یا په قافلې صورت کې ورسره رسو درنګې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره په پروټوکول کې فرشتې نور هغه اسمان طرف ته روانې وې. کله چې اول اسمان ته ورسېدل نو حدیث شریف کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د اسمان دروازه وټکوله او د هلته نه اواز ورته روغال چې څوک یې ومن معک او دغه رنګې تو سره څوک دي. جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام مې ته وفرمیل چې زه جبرائیل یم د مو سره محمد صلی الله علیه وسلم ده او فرشتې ورته فرمایي چې دا خپل غله ده که ته پسې لوړ وي یعنې غوښتله شوه ده یعنی اشاره دې طرف ته وه من دا مطلب نه و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه فرشتې پېژندل نه که فرشتې نه پېژندله نو سوال به داسې وه چې کیم محمد نو فرشتې ته چې وویل چې محمد ده نو فرشتې داسې نه وي چې کیم محمد ډایرکټ د عزت جوړوي چې دا په خپل غله ده که ته پسې لوړ وي رو دې وستال یعنې میجه تاسې عام په معاشرې کې چې کله څوک دعوت وروکي هغې دا مطلب وي چې دا یې مو قدر او قیمت پېژني ځکه دعوت ورکوي خپل رشته دار مې ده ځکه مې دې شي ته غواړي او چاته چې دعوت نه ورکوي هغه دا مطلب چې مو د هغې په نظر کې دې څه قدر او قیمت نه وي. نو دلته کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مرتبه بلندوي چې نه دا هغه کس ته چې تا الله جل جلاله سپیشل پسې لژلوي چې مو ته یې روغوړه ځکه پوښتنه مې نه کوي چې ته څوک یې او څوک دې وي سره. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغې نه پس ته یې دروازه کولاو کړه زه اول اسمان ته وختله په هغې اول اسمان کې مو اول ملاقات د حضرت آدم علیه السلام سره وشال. هغې نه پس ته دغه رنګې مو سفر مخکې شروع شال دویم سمون ته یې وار وټکول فرشتې کولاو کړ په دغې سوال او جواب کې چې څوک یې څوک دې دې سره دغې سوال او جواب نه بعد دویم سمان ته نبی علیه الصلاۃ والسلام وختل چې هلته دویم سوال کې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ملاقات وکړ او بیا په دریم اسمان طرف ته وړل دروازه یې وټکوله دغه رنګې سوال او جواب نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام دریم اسمان ته وختل هلته کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د یوسف علیه الصلاۃ والسلام ملاقات وشال. ځینې علماء مفسرین محدثین خاص کر علامه طانوي رحمت الله علیه د دې حکمتونه لیکلي چې په د اول اسمان کې آدم علیه السلام میلی و په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام میلی و په دریم اسمان کې یوسف علیه السلام میلی و. بهرحال ټیم کام ده نو اب ډېره نستر شي لکه مثال کې طور پر آدم علیه السلام سره د الله پاک اشاره دې ته ورکوله چې نبی علیه السلام ملاقات سره کوي لکه څرنګه آدم علیه السلام الله پاک د جنت نه ریستله او بیا چې کیم زوی کې دا استدلال د هغې زوی مألوف نوماوه نو پیغمبر ته اشاره وه دې طرف ته چې کیم زوی کې چې ته استېږې چې هغه مکه ده نو میر به تو د دغې مکې نه هجرت کوو مدینې طرف ته به در بیایو. دغه رنګې دویم سمون کې ملاقات د عیسی علیه السلام سره دریم سمون کې یوسف علیه السلام سره څلورم سمون کې د ادریس علیه السلام سره پنځم سمون کې د هارون علیه السلام سره او شپږم سمون کې د موسی علیه السلام سره چې کله اخري اسمان ته ورسېدل دروازه یې وټکوله فرشتې کولاو کړه دغه رنګې د سوال او جواب نه بعد چې کله نبي علیه السلام اوم سمون ته وختل هلته کې د ابراهیم علیه السلام سره د پیغمبر ملاقات وشو او ابراهیم علیه السلام په داسې هیئت کې نو سو چې هلته یو زوی د هغې ته روایاتو مطابق بیت المعمور ویلی شي د میژه په سعودي عرب کې چې کومه کعبه د توره کوټه دې په بالکل سید کې چې په وی اسمنونو باندې اوزې هغه بیت المعمور کوټه ده یعنې د انسانونو ولا کعبه هغه د میژه کعبه چې په عرب کې ده او دغه رنګې د فرشتې ولا کعبه هغه بیت المعمور دی چې بالکل د دې په سیدای کې ده. روایتو کې نبی علیه السلام د بیت المعمور وضاحت کوي چې
چې دغه هغه بیت المعمور ده چې فرشتې په دې باندې 70,000 فرشتې روزانه طواف کوي عبادت کوي خو چې وا فرشته په دې باندې یو ځل طواف وکړي قیامت ته رسېږي ته بیا نمبر نرسي دغه بیت المعمور ته ابراهیم علیه السلام ټیک منواله کله چې پیغمبر اول سمان ته خطال دویم ته دریم ته حتی کې تر اوم ته چې د کوم پیغمبر سره ملاقات کړه هلته کې خوشامدید وي ته ویلي عربي زبان کې اهلا وسهلا مرحبا دغه الفاظ وي ته ویلي او دغه رنګې دعای نبی علیه السلام ته کړي چې کله پیغمبر اواز مون نه بعد سدرۃ المنتهى مقام ارسی اگر سدرۃ المنتهى سدره په عربي زبان کې بیره ته ویل شي منتها په عربي زبان کې انتها ته ویل شي یعنی الته یو غاټ بوټه نبی علیه السلام فرمایي چې وا چې د هغه میوې د ډرمونه په مقدار یې امروي دغه رنګ د هغه پخې د هاتی د غیجونه په مقدار یې امروي نبی علیه السلام دا په خپل ټول وضاحت کې ځکه پیغمبر په خپل معراج ته لړو صحابه کرام ته د معراج د اسمنونو ول واقعیا په خپل بیانوي فرمایي چې الته کې د هغه سدرۃ المنتهى دمر رسیدا کا عوامي لهجه کې چې کله د دنیا کې خلق اعمال وکي فرشته هغه اعمال ولي کې هغه فرشته چې سی دغه سدرۃ المنتهى رسیدلا شي دینه مخکې خپل نشیتلا دغه رنګي دین بعد خپل چې کله الله پاک ته د اعمالو حاضری کیږي د فرشته ذمہ داری دي رسیږي دغه رنګي د الله پاک طرف نه چې کله یو حکم ارسي یا څه ذمہ داری رسي نو هغه د سدرۃ المنتهى رسي روشي دینه بعد به فرشته ته ولي شي بیا فرشته لوندري نو چې کله سدرۃ المنتهى ته ورسېدل دغه سدرۃ المنتهى کې چونکې نبی علیه السلام سره خپل مرګره موجود و چې هغه جبرئیل علیه السلام نو هغه جبرئیل علیه السلام ته فرمایي چې یا رسول الله دینه پس ته موت نور اجازه نشته زنه شه د سره تلای لکه څنګه میجه خطبه حضرات بیان کوي حدیث بیانوي په کنز العمال کې موجود ده چې جبرئیل علیه السلام ته ویل چې کله سدرۃ المنتهى نه بعد زنور لش کې پوسه لوړ شو مو هغه غاټ وزر چې حدیث شریف کرسی چې په یو چکر سره مشرق او مغرب ته جبرئیل علیه السلام رسیږي مو هغه وزر ډایرکټ بیا سیزي نو ځکه خو میش پیغمبر ته فضیلت حاصل ده چې هغه هغه زوینه تلور ده چې هغه تکي مقرب فرشته نه دي لوړي چې هغه جبرائیل او میکائیل دي هغه نه پس نبی علیه السلام چې کله د سدرۃ المنتهى نه پوسټ لال او د پوسټ لل نه بعد نبی علیه السلام ته اجنبیت محسوس دال علامه ادریس کندلوی صاحب لیکلی چې چونکه پهله خو په سفر کې مرګره وسره د سدرۃ المنتهى نه بعد امینه متال شاد نو د ګوشي پوت شاد نبی علیه السلام ته آلتا روایت مطابق د غار یار ابو بکر صدیق رضی الله په شکل کې د اغي په आवाज کې د نبی علیه السلام سره فرشتي خبرې شروع کړې دې پوره چې دغه اجنبیت هغه ختم شي نبی علیه السلام تلال په عرش باندې او پوسه الله جل جلاله سره ملاقات وکړه او بیا د میجه اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې نبی علیه السلام په خپل سترګې سره الله جل جلاله سره ملاقات کړه د عقیده دیدار یې کړه چې کله نبی علیه السلام د الله پاک سره ملاقات کول د منځکه چې کوم میجه الفاظ یو الله پاک ته دغه الفاظ ویل التحیات لله والصلوات والطیبات یعنی د مو ټول قولی عبادتونه والطیبات د مو ټول مالی عبادتونه او د غرنګ د مو ټول والصلوات بدنی عبادتونه یا الله لله ټول د الله پاک ته پر دي هغه طرف نه الله پاک ته فرمایي السلام علیک تحفه ورکي ای پیغمبر په تو مې سلام وي ورحمت الله د غرنګ تو باندې مې د رحمت وي او برکاته په تو باندې مې د برکات وي نبی علیہ السلام ته کسه دمر شفیق پیغمبر دا دنیا قانون د څه چې چاته وا وړي کې غوند منصب ملاو شي هغه به د نور الون د طبقه ټوله یې راکی نبی علیہ السلام هغه زیونه ته ورسېدل چې چیرته کې مقرب فرشتي نشیدلای بیا خپل امت نه یې نبی علیہ السلام باندې چونکه الله پاک سلام ویل نبی علیہ السلام سره ته فرمایي السلام علینا ومش باندې سلامي وعلى عباد الله الصالحین یعنی هغه کوم امت می چې لون در پرځدل د صحابه کرام بعد کې چې کوم د امت رواندا یا الله هغه په دغه سلام کې سره شامل کا دغه ته شفیق پیغمبر وی شي چې په دومره اسمنونه انتها باندې ولاړ د الله جل جلاله حسن ملاقات کوي بیا خپل امت یې رینا افسوس په دغه نن سبا نوجوان باندې چې هغه د نبی علیه السلام شکل او صورت خو نه ور کوي هغه د موجوده دور د انډیا فلمونه د پاکستان فلمونه اکټرونه ولا سټایلونه کوي چې نبی علیه السلام ژیره په مخ باندې هغه نه پرېږدي هغه پیغمبر په اعلی منصب کې د رب ذل جلال سره ملاقات کې خپل امتی نه یې
هغې نه پس ته نبي علیه الصلاة والسلام 3 تحفې ورکړلې. یوه تحفه د لمونځه وه چې 50 المنځونه الله جل جلاله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې فرض کړ. دویمه تحفه د سوره بقره اخري آیتونه، یعنی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون چې کوم دوه ستر آیتونه دي آیت تحفه ورکړ. او دریمه تحفه دا ورکړه چې لمن لم یشرک بالله شیئا، چې کوم انسان په دنیا کې شرک نه وکړي، که هغه ډېر ګناه کوي الله پاک ته وایي چې تو به دغې امتي ته زه توبه به یې قبلوه خو چې دې شرک نه وي کړی. دغه 3 تحفې ورکړې. نبي علیه الصلاة والسلام واپس سفر شروع کړ. موسی علیه الصلاة والسلام سره چې کله ملاقات وشال هغې سوال ونه وکړ چې الله پاک څه شی در کړ. نبي علیه الصلاة والسلام دغه 3 تحفې ورته ذکر کړې. موسی علیه السلام ورته فرمایي چې د کوم المنځونه چې 50 دي دې المنځونه کې تخفیف وکړه. د المنځونه د کامو ته پاتې دی، تو امت د المنځونه نشي کولی، ځکه موسی علیه الصلاة والسلام د خپل امت مشاهده کړې وه چې هغې ډېر په خپل دین کې نقصان کړی او کمای به یې کول. نو ځکه یې نبي علیه الصلاة والسلام ته وویل چې تو وله امت په دې کې کمزوري کوي دا کام کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا واپس نو الله پاک ته سوال وکړ. د مو تو د پرې بیا سوال کړه دا چې یا الله د 15 منځونه ارکام کا. ایو روایت مطابق 5 منځونه ارکام شاله، بل روایت مطابق 10 منځونه، یعنی 5 کم دل یا 10 کم دل. روایت مطابق حتی کې چې 5 منځونه هری پوت شال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې 15 دي، موسی علیہ السلام بیا وی چې تو امت دا بیا نشي کوي ځکه خپل امت مشاهده کړی و. نور همیر شکامه کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نور مو ته شرم ارسی بس دغه 15 ډیر. هغې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه 15 منځونه او دغه ټوله تحفه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملاو شوې، بیا روغل مسجد اقصی نه چې کوم پوسه سفر شروع شو هلته مسجد اقصی باندې بیا سټاپ وکړ. بیا هغه کوم براق سورلی چې تړلی او په هغې باندې کښېنوستل، بیا خپل زوی ته مسجد حرم ته روغل. هلته نه ام هاني رضی الله کور ته چې کوم زوی نه دا سفر د معراج ور شروع کړ او هلته ورسېدل. دا په یوه شپه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره ستر سفر په چند لمحې کې الله جل جلاله ورباندې کړی و. نو د معراج مقصد هغه دا نه ده چې بس دا یوه کهني وه بس تېره شوله. دې کې سړی دې باندې سوچ وکړي پیغمبر ته چې کومې تحفې میلاوې زه په هغې باندې عمل کوم. سپیشلي په هغې کې یوه تحفه د لمونځه باندې وه. یو بزرګ ده، حدیث نه ده، یو بزرګ د هغې مقوله دا ده، هغه فرمایي لمونځه برې کوي چې سپای چې دا سپای پوته ای چې هغه روزانه د په زبان حال سره الله پاک ته ذکر کوي چې الحمدلله الذي جعلني كلبا ولم يجعلني حمارا، چې الله زه په دې خوشحال یم هغه سپای چې زه سپای پیدا یم خو چې زه خار نه یم پیدا. او خار سه الحمدلله الذي جعلني حمارا ولم يجعلني خنزيرا، یله زه په دې خوشحال یم چې زه د خار وم خو چې زه خنزیر نه وم. او خنزیر سے الحمدلله الذي جعلني خنزيرا ولم يجعلني تارك الصلاه، یا الله زه په دې خوشحال یم چې زه د خنزیر وم خو چې زه هغه بدبخت او بدنصیب انسان نه یم چې هغه لمونځ نه کوي. یعنی خنزیر هدې داسې انسان نه پناه غواړي. دې وجې نه بعضې حضرات دا یایي چې کوم انسان لمونځ نه کوي ګویا چې دا په خنزیر نه بدتر ده. دې وجې نه کوشش سړی کوي چې خپل الموز چې هغه نبي علیه الصلوۃ والسلام ته به طور ګفټ الله جل جلاله نه میلاو ده، د الله پاک څومره لویه مرتبه ده، څومره عظیم ذات ده، نو د هغې ګفټ به بې څرنګې. دې وجې نه سړی کوشش کوي خپل الموز پابندي کوي، خپل الموز په وخت باندې کوي. دغه د معراج واقعه یا نور ډېره ستره پوتې ده، خو چونکې ټیم شته نه انشاءالله که بیا مکامله شو رځنه بیا مزید مخکې تفصیل سره بیانوو. الله جل جلاله د میشتو ټولې ته په دې خبرې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.